بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن موږ راغلي په چکر باندې باره مزیدار ځای دی او شیرای درې ته. خو ما تاسو ته یو واقعه مزیداره شان بیان کړم او سیل هم د باندې وکړم. یو کس په لاره باندې روانو، په لار کې یو ګوتی ولید د شاپر، په هغې باندې لیکلي وو که ته ما وسپړم نو ارمان به کې او که ما ونه سپړم ارمان به کې. نو ده سوچ وکړو چې زه خو هسې یم روان یم، خو راشه دا ګوتی وسپړه بیا به څه ارمان کې چې دې کې دننه څه دي. کله چې هغه کس ګوتی وسپړله، په هغې کې یو نری مار راوخته، ډېر خطرناک مار نری. کله چې پکې مار راوخته نو مار ورو غټېدو او یو غټ مار تسا شو، غټ اجدها تسازه شوه. چې سازه شوه نو دې سړي پسې ورپسې شوه. چې پسې ورپسې شوه نو دی مخکې دی او اجدها ورپسې ده. ده له مخکې یو کس ورله، یو بوډا ضعیفه کس. دې کس ته دې سړي وي چې بابا ما پسې د مار راپسې دی او ما د دې نه بچ که او ما خوري. بابا ورته وایي چې بچیه زه خو ډېر کمزوری یم او زما طاقت په دې نشته دی چې تا د دې بلا نه زه بچ کړم. خو داسې کار وکړه مخکې لاړ شه او یو 15 کسان دي هلته او هغوی به کیدی شي ستا مدد وکړي. دا کس چې کله روان شوی منډې وخي بلا ورپسې ده بیا هم. نو دی مخکې یو بلا ورپسې چې کله 15 کسانو له وررسېدلې نو 15 کسانو ته دا سړی وایي چې یاره ما پسې دا بلا راپسې ده او ما د دې نه بچ کړئ. 15 کسانو ته چې یاره مونږ خو ډېر کمزوري او مخکې لاړ شي او 13 کسان مخکې ناست دي او کیدی شي ستا مدد هغوی وکړي. دی چې کله منډې کړي دي نو 13 کسانو له مخې راغلي دي. چې مخې له راغلي دي نو 13 کسانو ته وایي چې یاره ما پسې د اجدها را روانه ده دا بلا او ما د دې نه بچ کړئ او دا ما خوري ختموي مې. 13 کسانو ورته وایي چې یاره مونږ خو ډېر کمزوري او ته مخکې لاړ شه، کیدی شي مخکې یو کس یو ستا مدد وکړي. دی چې کله بیا د هغوی نه ناامیده شوی او روان شوی دی منډې وخي او بلا ورپسې ده او دی غریب مخکې دی او بلا ورپسې ده. چې دی کله ښه ډېر مزل یې کړی، هلته یو بل کس و چې هغه خواله ورغلی وي، یاره دغه شان چل دی، دا بلا اجدها ما پسې راپسې ده، مار دی او ما خوري در نه، که تا زما مدد وکړو نو کیدی شي زه بچ شم، یعنې دا بلا خو ما ماتی خوري مې. هغه کس ورته ووایي صحیح ده. بس هغه بلا چې ده نو هغه ورپسې چې کله مار د خواله را رسېدلی دی نو مار ته دی وایي چې دا ولې ته د پسې ورپسې. نو مار ورته چې زه د ده عمل یم او د بد عمل یم زه او دی خو زه اوس پرېږدم نه، دی خو زه ماتوم. نو سړی ورته وایي هغه کس چې دی نو دی بلا ته یې ووایي دی ښامار ته چې ته د پسې څنګه ورپسې شوی وي، څه معامله وه. بلا ورته وایي اجدها چې دغه شان زه په یو ګوتی کې یم او په هغې لیکلي وو که زه تا وسپړلم نو هم ارمان به کې او که دې ونه سپړلم هم ارمان به کې. نو ده زه وسپړلم، دی خو زه اوس پرېږدم نه. نو هغه بابا ورته وی چې راځه ګوتی کم دی، دا ګوتی خواله یې بوتلې. نو هغه به دغه ورته وی بابا بس ته دې ګوتی کې ورننوځه. چې کله هغه ګوتی کې ورننوتې هغه بس ایسته ګوتی بیا بنده کړې، غوټې یې ورکړې. هغه مار ورو وړېد، ایسته ترې وړوکی مار بیا ساز شوی. بیا دا کس چې دی نو دی بابا ته چې بابا ته څوک یې او 15 کسان څوک او 13 کسان څوک او اړومبی کس څوک وي. اړومبی کس یو ستا عمل و، خو ډېر کمزوری و، تا په دنیا کې داسې نیک عمل کړی چې ډېر کمزور ته دې بلا نشي بچ کولی. 15 کسان چې یو هغه ستا ټوټه پوټه منځونه و، 15 چې تا به نه سجده صحیح کوله نه به د رکوع سجده صحیح کوله، ستا 15 منځونه و. او کوم دا 13 چې یو که نه دا 13 کسان دا ما ستا 13 روجې وې، خو هغې کې د صحیح منځونه نه و کړي، نه تلاوت کړی و نه د نظر خیال ساتلی و. ستا 15 منځونه دغه 13 روجې وې خو هغې هم تا بچ نه کړې. او ته څوک یې؟ وي زه ستا هغه صدقه یم چې کله زه ستا ښځې ډوډۍ پخولې او ستا د ښځې نه یو ډوډۍ وسوځېده او پرېوته تنور کې نیمه سوې وه او نیمه صحیح وه او تا ښځې ته وویې چې ښځې ورشه او دغه سوې ډوډۍ ما صدقه کړه او د الله په نوم یې ورکړه. نو زه هغه سوې صدقه یم، هغه سوې روټۍ یم. عزتمندو صدقه چې دی دا ډېر اهم څیز دی. داسې زمونږ په کور خواګانو کې، په ګاونډ کې، په چم کې داسې غریبانان شته
چې یو ټایم یې روټۍ بل ټایم یې روټۍ نه وي، نو چې موږ د هغوی خیال وساتو، داسې یتیمانان وي، داسې کونډې چې د هغوی خیال وساتو، چې د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو که څه شته کو نشته کو، هغوی که یم نو تپوس یې کول پکار دی، ځکه چې الله موږ نه تپوس کوي دغې باره کې چې تا ګاونډ کې غریب پیدا کړی او تا به شپه ورځ ښه په مړه خېټه خوړله، آیا تا دې غریب نه تپوس کړی چې دی په ناره اوده شوی که دی په مړه اوده شوی؟ نو عزتمنو دا وړوکې شان واقعه مې ته بیانه کړه. او بل دا ما وی دوی سیل هم کې دا ډېر ښکلی ځای ته زه راغلی یم، هوښیارۍ دره ورته وایي. که بیا څوک راتله راشه انشاءالله، ډېر مزېدار او ډېر یخ ځای دی. او دا ویډیو درسره شیر هم کوئ. جزاک الله خیره.